أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سورہ بقرہ دویم سپارہ آیات نمبر 222 دې آیاتونو کې یو بل حکم بیانېږي چې هغه د حیض متعلق دی. یهودیانو دی په حالت د حیض کې زنانه مکمل جدا کړل. حیض دا د زنانو چې کومه ماهواري بیماری وي دې ته ویل شي. امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې د کم نه کم مدت د حیض دا 3 ورځې دي او د زیات نه زیات مدت دا 10 ورځې دي او د دې په منځ کې د زنانو خپل عادت وي. بعضو 15 ورځې وي، بعضو 3 ورځې وي، بعضو 4 ورځې وي، بعضو چې کوم دی 10 ورځو ته ورسي. نو د حیض مدت د امام ابو حنیفه یعنې د احنافو په نسبت باندې د کم نه کم یعنې زمونږ په نسبت باندې د کم نه کم مدت دا 3 ورځې دی. د کم نه کم مدت دا 3 ورځې دی او د زیات نه زیات مدت 10 ورځې دی. مطلب دا کو یو زنانه ته دغه بیماری رااله، دغه بیماری ورته رااله او دا 2 ورځې وه، څو ورځې؟ 2 ورځې وه، نو د دې به بیا دا مدت د حیض نه حسابېږي، یعنې دا وخت به دې د حیض نه حسابېږي، یعنې بیا به دې دا زنانه د دغه 2 ورځو مونځونه راړي. په حالت د حیض کې دا نه چې کوم دی مونځ کولی شي، مونځونه دې ته معاف دي. روژه ته هم په دغه حالاتو کې معاف ته، خو وروستو بیا قضا راړي، وروستو به قضا راړي او د مونځونو قضا نشته دی، مونځونه دې ته معاف دي. نو که کومه زنانه 2 ورځې مثال د دې دغه وینه جاري وه او 3 ورځې پوره نه شوه، 2 ورځې صرف وچلېدله بیا بنده شوله او بیا راننله، بیا دغه وینه راننله، نو دا بیا حیض نه دی، دې ته بیا استحاضه وي، دا یو بیماري ده د بچیدانې رحم، هغې کې زخم د هغې نه دغه وینه راځي، نو بیا به دا دغه قضا مونځونه راړي. دغه رنګې یو زنانه د هغې 10 ورځې پوره شولې او بیا هم د حیض دا بیماري جاري ده، 11مه ورځ شوه، 12مه شوه، 14مه شوه، هر څومره د 10 نه سیوا شو، نو د دې به بیا دا 10 ورځې د حیض حسابېږي. څه مطلب؟ د 10 ورځو دا مونځونه خو به دې ته معاف وي، خو د 11مې ورځې دا مونځ به هم دا کوي، د 12مې ورځې هم دا په بیا استحاضه حسابېږي او د استحاضې حکم بیا د معذور دی. فرق صرف دومره دی چې هر مونځ ته به اودس کوي، ماسپښین مونځ ته به جدا اودس کوي، مازدیګر کو د دې اودس وي مو، خو مازدیګر ته بیا دا جدا اودس کوي. نو دا 10 ورځې به د حیض حسابېږي د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې، د احنافو په نسبت باندې. او د 10 نه چې کومې سیوا شوې نو دا بیا د 10 نه علاوه چې کوم مونځونه دي دا بیا کوي، او د 10 ورځو نه سیوا کو د دې دا بیماری و مو نو دا پکې بیا د قرآن تلاوت هم کولی شي، مونځ پکې هم کولی شي، روژه پکې هم نیولی شي، د هر څه پکې بیا کولی شي. په دې مسله باندې پوه شولې؟ نو د احنافو په نسبت باندې د کم نه کم مدت 3 ورځې دی، یعنې چې د 3 نه کمه وه نو دا بیا حیض نه وي، دا بیا استحاضه ده، بلې یو بیماري به وي. او که د 10 نه سیوا شولې نو بیا به هم د 10 نه دا سیوا چې کومې دي نو دغه بیا په حیض کې نه حسابېږي، دغه بیا استحاضه او بیماري ده او د دې حکم بیا د معذور دی. څنګه چې یو سړی معذوره دی، یا د نه مکمل وینه جاري ده، وینه نه بندېږي، یا بله بیماري ده خو مستقل دایمي بیماري ده ورسره چې د هغې سره د اودس ماتېږي، نو د هغې مسله بیا دا ده چې د دې سړي یو پیره اودس وکړي د یو مونځ دپاره، د ماسپښین دپاره اودس وکړو نو چې بیا دې د مازدیګر مونځ کړي نو د مازدیګر دپاره بیا جدا اودس کړي. نو د کم نه کم مدت د حیضو دا 3 ورځې دی او د زیات نه زیات مدت دا 10 ورځې دی.
امام د حنابو په نسبت باندې زموږ په نسبت باندې د نور امامانو پکې اختلاف شته دي. نو دې کې الله پاک حکم کړی چې په حالت تخیص کې بعد د خپل بیبيانو سره جما نه کوي. نږدې ورتلو مطلب څه دی؟ جما به ورسره نه کوي، کورواله به ورسره نه کوي. نو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې وکتل يهوديان هغه به کله زنانه به د حیض بیماری شولې یعنی ماهواري بیماری به وتراله هغه په یو جدا کوټه کې بند کړل. نو نه به د هغې د لاسه چای کوله، نه به ډوډۍ کوله، نه به خوراک کو، نه به سره لاس میلاوه، نه به جارو واله، نه به پې لوښي وینځل، نه به پې ډوډۍ پخولې، هېڅ قسم کار به پې نه کو. بس یو جدا کوټه به ولې مقرر کړې وه، هغې کې به هغه جزه پرته وه څښا بسخا باندې، څوک ورسره میلاوېدل هم نه. او اوس هم د کلاش ودی و کلاش ورته وایي چترال کې جی او نو د هغې اوس هم دقه ترتیب د زنانو دپاره د هغې ماهواري بیمارۍ د زنانو دپاره د هغې دپاره یو جدا کور جوړ کړي. نو چې کله زنانو ته دغه بیماری راشي نو هغه کور ته لاړه شي، بس هغه کور کې بیا هغه زنانه خپلې اپس کې چې د کومو د حیض بیماري وي نو ټولې په هغه کور کې پاتې کېږي، خو خپل کور ته الله غیر راځي چې دا د حیض نه پاک شي. نو دا رواج په یهودیانو کې د دغې هغه عادت یې راټینګ کړی. نو هغې به زنانه په جدا کوټه کې بنده کړې وه، نو هېڅ قسم تعلق په د هغې سره نه ساتو. او دې طرف ته مشرکین چې وو نو مشرکینو کې دا عادت و چې هغې په حالت ته حیض کې د خپلو بیبیانو سره میلاوېدل. نو صحابو چې موږ څه چلو صحابو کې خو ډېره زیاته حیا وه، نو هغې د ډېرې حیا د وجې د نبي علیه السلام نه تپوس نه شو کولی، خو اخره کې تپوس وکړو چې د الله پیغمبر زموږ دپاره څه حکم دی، زموږ زنانه په حالت ته حیض کې زموږ دپاره څه حکم دی. نو الله پاک جل شانه حکم را ولېږو ویسألونک او دوی تپوس کوي د تا نه پاک حبیبه عن المحیض د حیض په باره کې د حیض په هکله. قل ووایه ورته ای پاک حبیبه هو اذن دا بیماری ده یوه معنا، هو اذن دا نجاست دی پلیتی ده دویمه معنا، خو دا دویمه معنا راجحه ده. قل ووایه ورته ای پاک حبیبه هو اذن دا نجاست دی یعنی دا پلیتی ده. فاعتزلوا النساء پس تاسو ډډې ته شئ النساء د ښځو نه ډډې ته شئ فی المحیض په حالت د حیض کې، په حالت د حیض کې د خپلو بیبیانو نه ډډې ته شئ. ډډې ته څه مطلب؟ صرف جما به ورسره نه کوئ، نور د دغې ښځې د لاسه خوراک هم کولی شي، دا ښځه که ډوډۍ پخېږي دا خوړلی هم شي، خاوند له خدمت هم کولی شي، نور خاوند سره کېناستي هم شي، خو صرف او صرف دغه مخصوص عمل چې دی کم ته جما ویلی شي نو دغه چې کوم دی نشي کولی. حضرت عائشه صدیقی رضی الله عنها ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل عائشه ما ته جانماز وغواړه زه مونځ کوم. حضرت عائشه رضی الله عنها ته الله پیغمبره زه په حالت ته حیض کې یم. نبی علیه السلام ته وفرمیل عائشه حیض د ماهواري بیماری شي دا ستا په لاس کې نه ته ما ته جانماز وغواړه. نو عائشه رضی الله عنها ته جانماز وغواړه. نو په حالت ته حیض کې زنانه تلاوت نشي کولی، جمعات ته نشي ور داخلېدلی، د خانه کعبې طواف نشي کولی، نو دا کارونه نشي کولی. د دې نه علاوه نبي علیه السلام له حضرت عایشې رضی الله عنها سر هم انځلی دی. نبي علیه السلام سر نبی اسلام په جمعات کې معتکف او اعتکاف کې و، عایشې رضی الله عنها ته ماله سر ووینځه. نو نبی علیه السلام ته عایشه رضی الله عنها د الله پیغمبر زه په حالت ته حیض کې یم. نو نبی علیه السلام ته وفرمیل عایشه حیض چې کوم دی دا ستا په لاس کې نه دی ماله سر ووینځه. نو نبی علیه السلام د جمعات نه سر رابار کو او عایشه رضی الله عنها د جمعات نه بار ودرېدله، راله نبی علیه السلام له سر ووینځه، خو جمعات ته دننه ور داخله نه شوله. فقها وایي چې دننه نشي داخلېدی ځکه چې عایشه رضی الله عنها دننه داخله نه شوه، جمعات نه بار ودرېدله، نبی علیه السلام سر مبارک راښکته کړو او عایشه رضی الله عنها ولې د جمعات نه بهر سر ووینځو. نو زنانه نور ټول کارونه په دې کې کولی شي، خو د قرآن تلاوت نشي کولی، د خانه کعبې طواف نشي کولی، جمعات ته نشي داخلېدلی، مونځ نشي کولی، روژه نشي نیولی. نور خو دا خوراک پوخ کی دا خوړلی هم شي، ښځې سره کېناستلی هم شي، څملاستلی هم شي ښځه او خاوند خپلو کې، خو صرف جما د یو بل سره په حالت ته حیض کې نشي کولی، ځکه دې کې ډېر لوی نقصانات دي. طبیبانو لیکلي دي چې په حالت ته حیض کې د خپلې بیبي سره میلاوېدو سره د انسان چې کوم سپرم دي، کوم جراثیم دي د انسان، کوم چې د ماشوم د پیدایش لپاره سبب او ذریعه جوړیږي، دغه جراثیم مړه کېږي د دې سره، دغه سپرم ختمیږي. نو چې انسان مستقل دغه عمل کوي او په دې عمل کې مبتلا وي نو د هغې سره داسې وشي بیا د ده د اولاد سیسټم ختم شي، بیا د ده اولاد نه کېږي. او دغه رنګې د زنانه بچیدانه چې کوم ده رحم چې ورته ویلي شي نو دا د دې سره زخمي شي، خراب شي، د زنانه هم بیا اولاد نه کېږي، ځکه دا بیماري ده.
او دې کې زنانه ته ډېر لوی تکلیف وي. نو الله فرمایي ويسألونك او دوی تپوس کوي د تا نه پاک حبیبه عن المحیض د حیض په حق لا باندې قل اوه ورته پاک حبیبه هو اذن دا نجاست دی دا وینه چې کوم ده یا دا د نجاست ځای دی وینه چې کوم راوځي فاعتزلوا پس تاسو ډډې ته شئ النساء د ښځو نه فی المحیض په حالت د حیض کې ولا تقربوهن او تاسو مو ورنږدې کېږئ دوی ته یعنې د ښځو ته حتی تر دې پورې یطهرن چې دوی پاکې شي تر کومې چې پاکه شوي نه وي نو د دې خپلو بیبیانو سره تاسو کوروالی نه شئ کولی حرام دي بیبیانو سره میلاوېدل فاذا تطهرن پس هر کله چې پاکې شي دوی پاکې شي فأتوهن تاسو بیا راشئ دوی ته څه دپاره د جما دپاره چې کله دا پاکه شوله بیا ورسره جما چې کوم دی الله پاک حلاله کړل بیا ورسره جما کولی شي فأتو پس تاسو راشئ هن د بیبیانو ته من حیث د کوم ځای نه چې امرکم الله حکم کړی دی تاسو ته الله پاک د کوم ځای نه چې درته الله حکم کړی دی د کوم ځای نه ورته راشئ بعضې خلک په دې مغالطه کې مبتلا وي دي چې یو آیات وروسته را روان دي نساؤکم حرث لکم انا شئتم فاتو پس تاسو راشئ حرثکم خپلو پټو ته انا شئتم نو د انا معنا کوم ځای هم راځي او څنګه هم راځي نو چې څنګه د کوم ځای نه تاسو غواړئ نو بعضې خلک په دې خبره کې مبتلا دي د زنانه چې د کوم ځای د تخم د کرلو دی هم دکه ځای له به راځي ته به خپل خواهش په دکه ځای کې پوره کوې د دې نه تجاوز به نه کوې نو دلته الله فرمایي من حیث د کوم ځای نه امرکم الله امرکم چې حکم کړی دی تاسو ته الله الله د کوم ځای نه چې ته الله حکم کړی دی کوم چې د بچي د پیدا کېدو ځای دی هم دکه ځای له به راځي د دې نه به اپله دې پله نه ځي ان الله بېشک الله تعالی یحب التوابین خوښوي توبه ایستونکي که څوک په حالت د حیض کې د مخکې نه مبتلا وي نو اوس ته توبه وباسي نو الله پاک توبه ایستونکي خوښي ويحب المتطهرین او الله پاک محبت کوي خوښي المتطهرین خپل ځان پاک ساتونکي نو که څوک په مخکې دغه پلیتۍ کې مبتلا وي او توبه یې وویستله نو الله به یې معاف کړي او بیا به یحب المتطهرین بیا الله پاک خپل هغه کسان خوښي چې کوم خلک خپل ځان پاک ساتي دغې پلیتۍ نه په حالت د پلیتۍ کې به نه میلاوېږي کې به خپل ځان پاک ساتي نساؤکم بیبیان ستاسو حرث لکم حرث پټي دي لکم ستاسو دپاره نساؤکم ستاسو بیبیانې حرث پټي دي لکم ستاسو دپاره فأتو پس تاسو راشئ حرثکم خپلو پټو ته انا شئتم څنګه چې تاسو غواړئ د دې ځای نه بعضې خلک غلط استدلال کوي چې انا شئتم د کوم ځای نه چې تاسو غواړئ حالان کې دلته د کوم ځای نه نشته انا شئتم څنګه چې تاسو غواړئ دا مطلب نه دی ځکه چې الله وفرمیل چې نساؤکم بیبیانې ستاسو دپاره ستاسو بیبیانې حرثن پټي دي لکم ستاسو دپاره فأتو پس تاسو راشئ حرثکم خپلو پټو ته انا شئتم څنګه چې راځئ نو څنګه چې خپل پټي ته ستاسو پټي دي خو تخم خلک کوم ځای کې غورځي پټي کې چې کوم ځای کې تخم راخیږي نو د انسان دا نطفه چې ده دا په مثال د تخم دی او د زنانه چې کوم خاص مقام دی پټې نو دغه د تخم د راختلو ځای دی اوس کو انسان بل ځای کې تخم وغورځو نو هلته کې بیا تخم نه راخیږي هلته کې بیا نو د دې نه دا استدلال چې الله پاک وایي ستاسو پټي دي نو پټې د څه دپاره د تخم د راختلو دپاره د فصل د زرغونېدو دپاره د فصل د راختو دپاره نو انسان به دانه هغه ځای کې غورځي چې کوم ځای کې دانه راخیږي اولاد ته پیدا کیږي بل ځای کې به نه غورځي حرام دي ګورې ښه بعضې خلک دې نه غلط استدلال کوي او بعضې خلک په دې مغالطه کې مبتلا هم دي چې الله کوم ځای د دې دپاره پیدا کړی هغه ځای کې به تخم غورځي چې کوم ځای کې تخم راخیږي کوم ځای کې اولاد کیږي پوه شو نور ماشومان ناست یو تاسو په خپله پوهېږئ په دې باندې نساؤکم بیبیانې ستاسو حرثن پټي دي لکم ستاسو دپاره فأتو پس تاسو راشئ حرثکم خپلو پټو ته انا شئتم د کوم ځای نه څنګه چې شئتم تاسو غواړئ نو کیفیت هغه تاسو خپل استعمالولی شئ ښه خو ځای به دکه یو وي کیفیت طریقې جدا هر سړی ځان له خپله طریقې استعمالولی شي اگر چې فقهاو لیکلي دي چې بعضې طریقې پکې ډېرې بهترینې دي خو تاسو خپلې طریقې استعمالوی کې ممانعت نشته دی البته ځای به دکه یو وي ښه فأتو پس تاسو راشئ حرثکم خپلو پټو ته انا څنګه چې شئتم تاسو غواړئ
وقدموا او تاسو وړاندې شئ لانفسکم د خپل لانفسکم او وقدموا تاسو وړاندې ولېږئ لانفسکم د خپل ځانونو دپاره واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا پوه شئ انکم چې بېشکه تاسو به ملاقوه ملاقات کوونکي یې هغه سره یعنې الله پاک سره وبشر المؤمنین او زیر ورکئ مؤمنانو ته بس دی ويسألونك او دوی تپوس کوي د تانا عن المحیض د حیض په حق لباندې قلو وایه ورته پاک حبیبه هو اذن دا نجاست دی دا بیماری دا فاعتزلوا پس تاسو ډډې ته شئ النساء د ښځو نه فی المحیض په حالت د حیض کې ولا تقربوهن او تاسو مو ورنږدې کېږئ دوی ته یعنې د زنانو ته خپلو بیبیانو ته حتی تر دې پورې یطهرن چې دوی پاکې شي فاذا تطهرن پس هر کله چې دوی پاکې شي فاتوهن تاسو راشئ دوی ته د جما دپاره من حیث د کوم ځای نه امرکم چې حکم کړی دی تاسو ته الله الله ان الله بېشک الله تعالی یحب محبت کوي خوښوي التوابین توبه قبلونکي ويحب او خوښوي المتطهرین خپل ځان پاکونکي نساؤکم بیبیان ستاسو حرث پټي دي لکم ستاسو دپاره فاتو پس تاسو راشئ حرثکم خپلو پټو ته انا څنګه چې انا شئتم څنګه چې تاسو غواړئ شئتم تاسو غواړئ انا څنګه انا شئتم څنګه چې تاسو غواړئ وقدموا وړاندې ولېږئ لانفسکم د خپلو ځانونو دپاره او دې کې دویمه خبره دا ده چې انسان کو دې جما کوي د خپلې بیبي دپاره نو دې کې صرف دا جما د خواهش پوره کولو دپاره نه ده بلکې دا د نیک او صالح اولاد پیدا کېدلو په نیت باندې ده تاسو په دې نیت باندې جما کوئ چې تاسو زړه کې دا اراده وي چې مال الله نیک او صالح اولاد راکړي او نبی علیه السلام فرمایي مو چې تاسو د هغې بیبیانو سره نکاحونه وکړئ چې هغه بچي ډېر راوړي او نبی علیه السلام فرمایي چې هغه محبت کوونکي وي او ډېر بچي راوړي او نبی علیه السلام وایي زه په ورځ د قیامت په خپل امت په ډېروالي باندې فخر کوم په ورځ د قیامت په 120 صفه خلک خو د قیامت هغه صفونه وګوره د جومات تانخه د قیامت صفونه 120 صفه په دې کې به 80 صفونه د نبی علیه السلام امتیان او دا نور صفونه چې کوم 40 دي نو دا به د ټول پیغمبرانو امتونه دي او دا 80 صفه دا به صرف د نبی علیه السلام امت نبی علیه السلام وایي تاسو بچي ډېر راوړئ په دې به زه په ورځ د قیامت فخر کوم نو په دې نیت باندې جما کول چې دا الله پاک جل شانه نو په دې انسان ته بیا ثواب ډېر زیات ثواب ملوي چې نیت پکې دا وکړي صرف خواهش نه وي ها نساؤکم بیبیان ستاسو حرث پټي دي لکم ستاسو دپاره فاتو پس تاسو راشئ حرثکم خپلو پټو ته انا شئتم څنګه چې تاسو غواړئ وقدموا وړاندې ولېږئ لانفسکم د خپلو ځانونو دپاره واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا پوه شئ انکم چې بېشکه تاسو ملاقوه و ملاقات کوونکي یې هو د هغه سره یعنې الله پاک سره وبشر المؤمنین او زیر ورکئ مؤمنانو ته ويسألونك او دوی تپوس کوي د تانه پاک حبیبه عن المحیض د حیض په حق باندې قل اوه وته اے پاک حبیبه هو اذن دا هغه نجاست دی فاعتزلوا پس تاسو ډډه وکړئ تاسو ډډې ته شئ النساء د بیبیانو نه فی المحیض په حالت د حیض کې ولا تقربوهن او تاسو مور نږدې کېږئ دوی ته یعنې دې بیبیانو ته حتی تر دې پورې یطهرن چې دوی پاکې شي فاذا تطهرن پس هر کله چې پاکې شي دوی فاتوهن پس تاسو راشئ دوی ته د جما دپاره من حیث د کوم ځای نه امرکم چې حکم کړی دی تاسو ته الله الله ان الله بېشک الله تعالی یحب التوابین محبت کوي خوښوي توبه کوونکي ويحب المتطهرین او خوښوي ځان پاک ساتونکي یعنی محبت کی د توبه استونکو سره او محبت کی د خپل ځان پاک ساتونکو لپاره د پاک ساتونکو سره نساؤکم بیبیان ستاسو حرث پټي دي لکم ستاسو دپاره فاتو پس تاسو راشئ حرثکم خپلو پټو ته انا شئتم څنګه چې تاسو غواړئ وقدموا وړاندې ولېږئ لانفسکم د خپلو ځانونو دپاره واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا پوه شئ انکم ملاقوه چې بېشکه تاسو ملاقات کوونکي یې د هغه سره وبشر المؤمنین او زیر ورکئ مؤمنانو ته الله رب العالمین والعاقبة للمتقین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمته.